که د چا پیسې پکار وي یا دغه رنګې د چا مال او دولت پکار وي یا دغه رنګې په خپلو پیسو کې برکت اچولو دپاره ډېره زیاته زبردسته وظیفه ده. د ماښام د مانځه نه بعد دا وظیفه صرف 2 ورځې وکئ، بیا تاسو تماشه وکئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در وکوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې د صحت نه به مزې اخلئ. الله پاکم خوشحاله ساته. نن چې کومه زموږ وظیفه ده، د وظیفه د مال او دولت د کثرت دپاره ده. زموږ دا سرونه وي یا زموږ دا خویندې وي، هغوی وایي چې زموږ د پیسې سیوا شي، دغه رنګې زموږ مال او دولت دغه رنګې جایداد کې د الله پاک دا پراهي راولي. نو د هغوی لپاره ډېره زیاته بهترینه او د هغوی لپاره ډېره زیاته زبردسته وظیفه ده. که چېرته تاسو غواړئ چې ستاسو په جیب کې څومره پیسې وي، بټوه کې څومره پیسې وي او ستاسو دا بټورې خالي کېږي نه، دغه رنګې ستاسو کاروبار کې د برکت د الله پاک پیدا کړي، دغه رنګې تاسو په ژوند کې چاته محتاجېږئ نه. نو ډېره زیاته بهترینه او ډېره زیاته پاورفل وظیفه ده. تاسو یقین وکړئ دا وظیفه چې موږ څومره کسانو ته ویلې ده، هغوی خوشحاله دي په دې باندې، هغوی کمنټ کوي، هغوی دا وایي چې یاره دا وظیفه موږ شروع کړې ده، موږ ته په مال حال کې دا تنګي دا نه ده محسوس شوې. نو یقینا محترمو دا د رب العالمین په ذات باندې پکار دی او دغه رنګ کې وظایف دي د الله پاک کلام دی. نو موږ چې کله دا وظیفه کوو د الله پاک دا کلام کله وایو نو په الله پاک باندې به مضبوطه بروسه وکړو. دغه رنګې چې کوم سړی په الله پاک باندې یقین نه کوي، بروسه نه کوي، دغه رنګې اعتماد نه کوي، نو یاد ساتئ چې هغوی دا وظیفه بالکل نه کوي. نو زموږ مطلب دا شو چې په دې وظیفه کې په الله پاک باندې مکمل 100% یقین او دغه رنګې د زړه نه به دا وظیفه موږ وکړو. بیا تاسو تماشه کوئ چې الله پاک څنګه زموږ استازو حالات بدلوي. نو راځئ چې زه وظیفې طرف ته. وظیفه داسې ده چې کله موږ د ماښام لمونځ وکړو نو د ماښام د مانځه نه بعد به 2 رکعته نفل صلات حاجت دا وکړو. بیا به د هغې نه بعد د جیب نه د 10 روپو نوټ یا د 100 روپو نوټ یا د 500 روپو نوټ دا به راولو. نو چې کله موږ د پیسې راواغستې ځان ته مخې ته کېدو او 21 پیرې به سورة الکوثر د هغې تلاوت به وکړو. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دی الفاظ دي او بالکل په اطمینان سره په سکون سره په آرام باندې موږ 21 پیرې سورة الکوثر وایو. بیا چې کله موږ دا سورة الکوثر وویلې نو دا به نوټ باندې دم کو. دا عمل به موږ یو هفته کوو. چې کله موږ یو هفته دا عمل وکړو خو دا کم نوټ چې تاسو به دموئ دا بټو کې ږدئ، دا نوټ به نه لګوئ. تاسو تماشه کوئ چې الله پاک ستاسو په رزق کې، الله پاک ستاسو په مال دولت کې، الله پاک ستاسو کاروبار کې دغه رنګې ستا په جیب کې چې کوم بټوره په دې کې الله پاک څومره برکت اچوي. یقین تاسو کې چې د انسان عقل دا خبره نه ماني. یوه خبره شوله. دویمه خبره دا شوله چې کله موږ د بټوې نه پیسې رالو نو دا به وایو چې بسم الله من کنز الله. څه؟ بسم الله من کنز الله. او کله بټوه کې پیسې اګدو بسم الله فی کنز الله. ورسره دا عمل کو ان شاء الله العزیز. ان شاء الله ان شاء الله تاسو تماشه کوئ د سورة کوثر دا کومه وظیفه ما تاسو ته وښودله دا به ان شاء الله العزیز زموږ د نسلونو هغوی لپاره دا برابر وي. الله پاک هم خوشحاله ساتئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.